أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. دا سورة الاحقاف دی، شپږویشتمه پاره ده، آیات څلورم دی. په دې کې هر مسلمان ته دا حکم دی، بیا په اسلام کې چې څومره قدر فرقې دي، تر 600 زیات فرقې دي، د هغه رقم غیر مسلمانان لکه په یهودو کې 71 فرقې په هغه زمانه کې د نبی علیه السلام، او په نصارا کې 72 د هغه رقم مجوسو صاحبینو نور ډلې. نن سبا خو ګمراهي بیخي ډېره ده، د الله دین شاته غورځولی دی، د الله کتاب شاته غورځولی دی، د نبی صلی الله علیه و آله وسلم سنت شاته غورځولی دی، د الله په قرآن عمل نه کوي، د نبی په سنت عمل نه کوي. هغه کوي چې د دې پلارو نیکه پر کم بېدیني باندې ولو، یا د دې امامانو، یا د دې اکابرینو، یا د دې بزرګانو، یا د دې مولایانو پیرانو، یا د دې اغاخیلو. باید چې موږ دې هر سړی تر لاس ونیسو، باید موږ مسلمانان یو. د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي که چې په وسه پرته تر لاس یې ونیسه چې دغه کفر دا شرک دا منافقت ولیکئ، که چې دا وس نو په خوله ورته ووایه چې دا بېدیني ده. که ستا په جومات کې ستا امیر یې کوي، شرک کوي، بدعات کوي، رسمونه کوي، رواجونه کوي، د هغه بیا ته رامنې کوې، دا پر تا لازمه ده. اول واره په لاس ونیسه، دا د حکومت کار دی، دا موږ نسو نیولی. دویم دا دی په خوله ورته دا د عالم کار دی، د هغه عالم چې هغه د الله نه ویریږي، مسلمان وي، مسلک پرسته نه وي، مذهب پرسته نه وي. او بیا که په خوله دې ورته ووایه طاقت یې نه درلودی، بیا په زړه کې بد ځل وړه، هغه ظلم وورځه، د هغو څه بایکاټ راوله. نو د هغه رقم په غم او په خوشحالۍ کې به د الله دین مخته کوې، د نبي سنت به مخکې کوې، هر عمل به د الله په قرآن کوې، د هر چا څه به د الله د قرآن مطالبه کوې چې دا عمل ته کوې، دا په قرآن کې ستا، دا د نبي په سنت کې ستا. زما ورونو، نن سبا ګمراهي زیاتې دي، مولایان ګټې نشي کولی، او دا پیشه جوړه کړې ده چې د ما سره پیرانان دي، زه دې ته تعویضونه در کوم، پیرانان لرې کوم. دا ټوله هغه بې غیرته بېمانان علما دي، علماء سوء پیران دي، اغاخیل چې هغه د دغه جاهلانو مسلمانانو عزتونه اخلي، مالونه خوري. وای پر دا زنانه باندې پیری ناست دی، دا ما ته راپرېږده، زه دم پر کوم. هغه جاهله
د خپله خور معاینه ورپرېږدي هغه ماښام یا د ورځې هره بیا چې ورسره وکړه هغه ورسره وکړه خو دی وایي دا پیر صاحب دی د ده سره پیرانان دي پیرانان په پټو نه دي خبر انبیا په پټو نه دي خبر او ملائک په پټو نه دي خبر او اولیاء په پټو نه دي خبر دا ټوله کافران دي مشرکان دي منافقان دي بدعتیان دي چې دی وایي د موږ سره پیرانان سته موږ سره دا اجازت سته او د موږ سره دا عمل سته دا ټوله د الله د دین خلاف کارونه دي دا بیمانانو سره لیرې ګرځي دا ستی عزتونه اخلي دا ستاسو مالونه خوري نو دا د الله کتاب دی په هر عمل باندې که تراویح دي که دعاګانې دي که خیراتونه دي که نظرونه دي که راننګول دي که پیرانان پسې اخیستل دي په هر عمل کې به ته د الله قرآن چې غواړه ته به ورته ایتوني بکتاب راوړه بې دینه مولا کافره مشرکه مولا ایتوني بکتاب راوړه مالره یو کتاب چې هغه کتاب د الله له جانبه او نازل سوی وي من قبل مخکې در دې کتاب دا کوم چې زموږ ایمان دی باندې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله د الله پر قرآن موږ ایمان دی د دې سره مخکې څه کتابونه راغلي دي هغه راوړه مالره په دې قرآن کې را ثابته که دا تعویذونه شرک دي دا کفر دی دغه د زیارتو څخه غوښتل دا کفر دی دا شرک دی دغه باباګان راننګول دغه هغه خیل چې ناست دي وایي موږ دمونه کوو موږ تعویذونه ورکوو موږ هغه خیلو پیران یو دا د الله د دین خلاف کارونه دي دا هغه خلک دي چې د الله د دین دشمنان دي د دې په دغه د خپل عمل د الله په قرآن ثابته کړي د او نبي صلی الله علیه وسلم په سنت ثابته کړي چې دا زنانې دوی ته ورځي شپې پکوي وایي پر تا پیری ناست دی دا د الله د دین خلاف دی دا به هغه خلک کوي چې په هغه کې ایمان نه وي دا به هغه خلک کوي چې هغه مسلمان نه وي دا به هغه خلک کوي چې هغه کافران مشرکان وي چې خپل ذات و بل ته ورکوي په خپلو غوږو مې اورېدلي دي په خپله سترګو مې لیدلي دي چې داسې خلک مې لیدلي دي چې خپله معاینه شپږ میاشتې و ملا ته پرېږدي داسې خلک مې لیدلي دي اورېدلي مې چې خپله معاینه و پیر ته ورېله کړې هغه چاشتونه لیکلي وای په دا ما ته د شپې ولمبېږه مخامخ دا مې اورېدلي دي او لیدلي مې دي چې ملا وزنانو ته ګولۍ ورکړي وای دا ګولۍ چې ته سبا راځې دا وخوره هغه ګولۍ وي چې هغه د شهوت وي پر هغه ښځه باندې شهوت وکړي چې کله هغه ښځه راځي دا د دې بدن اور واخلي دا ټول هغه بیمانان پیران دي ملایان دي چې د الله د دین دشمنان دي او د مسلمانانو دشمنان دي د جاهلانو مسلمانانو دشمنان دي ځان یې پیر جوړ کړی دی ځان یې ملا جوړ کړی دی دا د الله د دین دشمنان دي ته ورته وایه که ته مسلمان یې ایتوني بکتابي من قبل هذا راوړه ماله یو کتاب که تورات وي که انجیل وي که زبور وي که نور کتابونه وي د الله له جانبه نازل شوي یا دغه د الله په کتاب کې را ثابته که چې موږ ته ایمان په راوړی دی هذا چې دا قرآن دی دا قرآن را ثابته که باندې او اثارت من علم یا پاته کړ سوی علم د انبیا وي د نبی سنت پیش کا ان کنتم صادقین که یاست تاسو رښتیا ویونکي ای بیمانه مولا او نبی ته الله وایي ای نبي که تا د ځان یو عمل وکړي
او زما له طرفه تا ته وحي نه رسوي تا یو عمل جاري کړي زه به دې تر راسته لاس راونیسم د غاړې رګ به دې پرې کړم دغه خلک بیا تا زما د عذابه څخه نشي خلاصولی چې نبي ته اختیار نشته نو ما او تا ته څه اختیار ته کافره مشرکه بدعتي دا د الله دین دی د الله دین کې به د ځان څخه اعمال نه پیدا کوي الله نبي ته وایي چې پر هغه رقم ته فیصلې کوه څه رقم چې ما تا ته درښولی دي د هغه رقم د الله حکم دی او نبي ته وایي وان احکم فیصلې وکړه بینهم په مابین د دوی کې بما په هغه احکامو سره په هغه کتاب سره په هغه حکمو سره انزل الله چې نازل کړي الله دی د الله چې کوم وحی تا ته ای نبي په هغه باندې فیصلې ورکوه ولا تتبعوا منل به نه کوې تګ به نه کوې پیروي به نه کوې احواو د دوی د خواهشاتو دا د دوی خواهشات دي د ماخستن د لمانځه سره 20 رکعاته کوي دا خواهشات دي او پر یوه ځای باندې خپلې زنانې ته خوابدي سوی دي طلاق ورکړي 3 طلاق دا په اسلام کې ناجایزه کار دی نو الله وایي احوام د دې د خواهشاتو پیروي مه کوه د لمانځه بعد دعاګانې دي اسقاطونه دي او دا عقیده لري چې روح برته راځي د مرګه بعد دا شرکیه عقیده ده او ختمونه دي دروژونه دي دا ټول د الله د قرآن خلاف کارونه دي واحذرهم احتیاط وکړه د دوی سره وویرېږه د دوی څخه ان یفتنوکه چې تا به واچي په فتنه کې ان بعضې د هغه نه ما انزل الله او چې نازل کړي الله پاک دي الیک و تا ته نو اوس الله پاک وایي خیال وکړئ موږ به هم خیال کوو د الله د قرآن په مطابق به فیصلې ورکوو د نبي د سنتو په مطابق به فیصلې ورکوو دا ډېر ملایان الله وایي که چیرې ته خبره ومنې د دغه ډېرو خلکو ته به واړي د الله د لارې څخه دا ملایان ته الله پاک په خره ویلي دي و دا ملایانو ته په سپي ویلي دي نو باید چې موږ د دا سپیانو څخه ځان بچاو کړو د دا خرو څخه ځان بچاو کړو هر هغه ملا خر دی چې د الله د قرآن په مطابق فیصله نه کوي هر هغه ملا د الله د نبي پر سنتو عمل نه کوي فتوا نور کوي دا خر دی دا سپی دی زما ورونو باید چې موږ د الله قرآن ته غاړه کښېږدو په هغه عمل وکړو او د نبي پر سنتو روان سو د الله پر قرآن روان سو الله وایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون الله وایي چې څوک زما په نازل شوي کتاب فیصله نه کړي دا کافر دی دا ظالم دی دا فاسق دی نو الله دې موږ ته وس توفیق راکړي چې د قرآن په مطابق عمل وکړو د نبي پر سنت عمل وکړو که د هر چا سره د الله قرآن و تر الله تر قرآن لاندې د نبي حدیث پېښ شوی په دا به عمل کړو هغه مولا چې خالي روایات ورسره دي منګړتې خبرې دي په هغه باید چې موږ عمل نه وکړو دا دین باندې عمل وکړو تر بله پورې ورسوو که چاید ځان ځي که چیرې موږ د الله قرآن ومنئ نو الله پاک به موږ د هغه چا سره کوي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین په قیامت به بیا موږ د دغه انبیاو سره به زموږ انډیوالي وي د دغه او رښتیا ویونکو سره به زموږ انډیوالي د دغه خلکو چې د الله پر دین یې ځان شهید کړی دی داسې به موږ ته انډیوالي او د نیکانو سره به زموږ ته انډیوالي باید چې موږ ته یو آیات زده کړو یو حدیث زده کړو په هغه عمل وکړو او تر بله پورې ورسو د چا څخه نه وبېرېږو په هر عمل کې ملا تر لاس ونیسو دا بې ایمانه منافق دا مشرک پیر دا چې ځان ته مثال اغا خیل وایي لیکن دا ټوله 2 نمبر خلک دي ستا عزت هم اخلي مال دی هم خوري نه د چا سره پیری ستا نه پیری څوک مسخر کولی سي دا
او سلیمان علیه السلام مړ دی پیرانان کار کوي انسانان کار کوي خو هیڅوک نه دي خبر چې سلیمان علیه السلام مړ دی نو پیرانان په پټه نه دي خبر بار بار درته وایم چې انبیا په پټه نه دي خبر ملائک په پټه نه دي خبر انسانان په پټه نه دي خبر پیرانان په پټه نه دي خبر که څوک خبر دی دا د الله د کتاب مطابق کافر مشرک دی دا د الله فتوا ده که څوک مني که نه مني دا د الله کتاب دی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون که ملائک دي په پټه نه دي خبر که انبیا دي په پټه نه دي خبر که اولیا دي نه دي په پټه خبر که پیرانان او شیطانان په پټه نه دي خبر که خبر وای دا دوی ملایکې ولیدل موږ سره سره چې دا موږ ته عمل لیکي نو زما ورونو باید چې دا د الله قرآن زده کړو عمل په وکړو تر بله پورې ورسوو الله به راضي شي زموږ دي خلک ټوله د پلار د نیکه پر دین وایي که هغه کفر وي که شرک وي که منافقت وي که هر بد عملي دي هغه خپلې کړي دي خو د الله قرآن په دشمنونو کې نغښتی دی بالا یې شي دي نه راخي خالي او د مچولو دپاره اخیستی دی نو الله دې اوس توفیق راکړي چې دا قرآن تر بله پورې ورسوو